نو معلومیږي دا چې د مور او پلار دومره قدر دی که څوک مور او پلار خفه کوي نو په دې باندې کاڼي ځلانوم یو سړي ته ویلي چې دا مور ستا چې دا د شام نه دی راوستې دا په شا باندې دلته بیت الله کې دی په څه موکو حج موکو چې دا واپس چې شام ته په دې اوږه باندې بوځي هغه حق نشي ادا کولی چې په هلاکت دي د پاره د هغه سړي چې راګیر کې مور او پلار بوډاګان او دای جنت ته داخل نه کی کمزورې شوما بوډا شوما نو دا بچی چې دی نو دی بخل کوي په ما باندې مال نه راکوي ما مجبورې دی خبرې ته چې زه د چا نه سوال وکما فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله وجړلې نبی رسول الله امام من حجر ولا مدر يسمع بهذا الا بكيان وګرونو کې باز ناور وجاړي په بوټو کې به مرغې وجاړي او چې څوک مور خپل څه کوي خپه کوي سړی راغی نبی رسول الله ته زما د امور ډیره بد اخلاق ده نبی رسول الله ته وی یار خبر واوره و دا بد اخلاق نه وا چې کله ته په نه همیشه په خېټه باندې ګرځولې به وتا نبی علیہ السلام وی دا بد اخلاق نه وا کله چې تعالی دو کاله صدر کو کې راضی امام مسلم ذکر کړی دی یو صحابی راغی نبی علیہ السلام ته اے د الله پیغمبرام چا سره نیکیو کم نبی علیہ السلام ته امکا بیا وتوي ثم من بیا وتوي امکا بیا وتوي د الله پیغمبره چا سره نیکیو کم وتوي ثم اباکا یادو پلار سره نیکیو کدم مور او پلار سره نیکیو کا کې بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام ویل دي په خاورو د کې کړه شي پوزرا غچا درې کرته وي په خاورو د کې کړه شي په خاورو د کې کړه شي مطلب دا ذلیل دي شي اسوک من ادرک والديه او احدهما الكبر یو سړی مور او پلار یا یو د مور او پلار نرا داغی سرا بوډا ګان شو دا داخل نشو جنتان دا سړی دی الله ذلیل کی او دا حالات شروع دي الله رینه دا د نبی علیہ السلام دا خیری دا وسم په دې وخت کې موجود شوی دی په دې کې دا غنشته دی شک نشتا څومره خلک دي چې هغه د مور او پلار بیزتی کوي مور او پلار چې کنزل کوي بل روایت د مسلم کې راځي دا روایت امام مسلم د ابو هريره نقل کړی دی دا وی نبی علیہ السلام ویلي چې د بچی په پلار باندې بچه د پلار اس حق نشي پورا کولای د مور او پلار اس حق نشي پورا کولای که چرتا مور او پلار د چا په غلامۍ کې راشي او هغه آزاد کی وای خلی نو کدی کې معمولی سے حق پورا کی پورا به کیږي نور د مور او پلار حق نشي پورا کولای عبد الله ابن عمرو بن العاص وی چې صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی اے د الله پیغمبره کته ماته اجازت کې د جهاد نو جهاد تزم نبی علیہ السلام ته احی والدک مور دې ژوندۍ دا او ته لا و د دې دوانو سره یا د مور سره نیکیو کا دا بهتر جهاد دی دلته یو مسله دا غدا دا چې جهاد او عروه السلام دی جهاد سره خو سامل نه برابرۍ نه دلته چې دا وخت د جهاد فرض عین نو یو جواب دویم دا دی چې دلته د صحابي چې د نمور او پلا ډیر سو ضعیفانو نو که چرته دا جهاد لتلې نو نور څوک هي خدمت نو بیا بل چا لاس ته ناشته وکنه روایت د ترمذی کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی رضا ربی فی رضا الوالدین الله خوشحالی چې دا نو د مور او پلار په خوشحالي کې دا او د الله غصه چې دا نو د مور او پلار په غصه کې دا بس وګورئ چې چا نه مور او پلار خوشحالي بس سوچ وکړئ الله هم ته خوشاله دی او چا نه مور او پلار خوشاله نه بس اسې قصې نه کوي پوښلې دا روجي او دا منځونه دا قصې پیسې دا پیدا نه ور کوي پیسې نه مور او پلار خپي ویږي دا ټول عمر چې کوم د بیت الله کې ناشتي هغه جزء پر رمضان کې چلا زما عمره لازمه جزء په کال کې 2 عمره کومه 2 عمره نه چې ټول کال په بیت الله کې ناشتي او مور او پلار د نه خپي خودشته کړي الله وبخي
اسی ځان له قصې جوړې کړي. روایت د ابو دردا کې راځي چې ماوي د نبی علیہ السلام نو ورغلي د نبی علیہ السلام وی الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار چې دی نو دا د جنت بنځنۍ دروازه ده. خیال کو وګوره چې دا خراب نه کې سینه کې خراب نه کې. اوس خو پلار باندې تمانچه راول ډز ډز ویولي ویږي، پلار ته کنسل کوي، پلار ته چې کم دی نو ردی بدی وي. عبداللہ ابن مسعود وی مونږ تاسو کو د نبی علیہ السلام نه چې کوم عمل غوړه دی الله تعالی ورته ویلا چې مونږ کې په خپل وخت باندې به او ته مونږ ویلا چې کوم عمل غوړه دی راته ویلا الجهاد فی سبیل الله. به او ته ویلا چې کوم عمل غوړه دی نبی علیہ السلام راته وی بر الوالدین، مور او پلار سره نیکی وکا. د مور او پلار سره چې دی څه وکا نیکی وکا. زه ورځ ثوابي ایمرجنسي ته شپې رالم، یو ماشوم مې راوسته، یو زنانه په رکشا کې راوستله، والله علم چې دا ځای وه بوډۍ وه، بس هغه رکشې په هغه خپې کې خلک نه دي، په هغه ځای کې پرته وه. نو هغه لږ ته ما وویلم هلکه دا بیمار خو ډېر وران پروت دی. خدای شته بوډۍ زنانه وه، زنانه ما هغې کې واغېستله او سټیچر باندې مې پرېباسله. خو هغه چې ما وکتله نو ډاکټر صاحب ته مې وویل دا خو مړه ده. نو هغې هسې دا چلې وکړه، ما ورته شهادت کلمه وویله. چې ما ورته کلمه وویله سترګې مې ورته پټې کړلې، لاس مې ورله سیده کړل، خپې مې ورله سیده کړې، یاره لږ په ځان باندې را کېښودلې. او کله د یو دیوال نه سر ووه، کله د بل نه سر ووه. ما خدای دې غر کرا دې اوس ته په رکشه کې په خپل ځای کې پرته وه. دومره دې نه کول چې د خپله مور دې راغستې وې په سټیچر کې دې ایښې وې، دومره دې نه کول چې د خپله مور دې شهادت کلمه دې ورته ویلې وې، دا دنه نه کېدل. او چې اوس مړه شوه الله تا ته وایي چې صبر کوه او ته په ځان دې را کېښودلې. دا ولې موږ د مور او پلار قدر هله وپېژنو چې کله مړه شي. او زه خو دا سوال کوم الله ته چې الله د چا مور او پلار ژوندي تې ته منش کوه، تې ته ما اخله. دا داسې یو نعمت دی، هر نعمت ملاویږي دنیا کې، هر څه په دنیا کې ملاویږي، ښځې ملاویږي، بچي ملاویږي، زامن ملاویږي، لورګان ملاویږي، دوستان ملاویږي. خدا مور او پلار داسې یو نعمت دی چې الله دې د چا نه نالي. او زه خو الله ته سوال دا کوم چې الله د مور او پلار غم، د مور او پلار سخته ماته مخې وه. دا هغه چا ته پته وي چې کله د چا مور او پلار نشي پوهېږي. دا اوس موږ دومره په جهالت کې پراته یو چې پلار یو خبره وکړي موږ ورور اوچتم شو، وم لګو، کنزلم کوو. پوه شولې؟ د هغې وجه دا ده چې موږ قرآن نه دی اورېدلی او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه وینا ده هغه هم نه ده اورېدلی. ځکه د مور او پلار څه کوو بېعزتي کوو. علما دا هم ذکر کوي چې یو سړی پاسي نو د مور او پلار په مخ کې دی په داسې طریقه باندې قدم نه اخلي چې هغې بد وګڼي. او د مور او پلار په مخ کې پکار دی چې یو سړی خپل صادر مونه سنډیس نه چې په هغې باندې څه ورشي دوړه ونه لګي. موږ خو ورور ته مانچې راولو ډز ډز ویولو، الله له به څه جواب ورکوو. ابو هريره وایي نبی صلی الله علیه وسلم وایي لعنت دی په هغه سړي باندې مخ دې تور شي د هغه سړي چې کله زما نوم یاد ترې شي څوک محمد ووایي او ته ورسره صلی الله علیه وسلم ونه وایې دې سړي مخ دې تور شي. بیا نبی علیہ السلام وایي سړي باندې رمضان راغی او هغه ته بخښنه ونه شوله، دا ډېر بدبخته دی، الله دې موږ معاف کړي. بیا نبی علیہ السلام وایي هلاکت دی د پاره د هغه سړي چې راګیر کې مور او پلار بوډاګان او دای جنت ته داخل نه کی. ابو دردا وایي سړي راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې اے د الله پیغمبره یو بابا د زمانه مال اخلي. نبی علیہ السلام هغه سړی راوغوښته چې خیال یې وکړ په امسا ورسره وجز را روانو بوډا بوډا کېده، ډېر ضعیف و. دا سړی ورته وایي اے د الله پیغمبره زه ډېر مالدار وم، ما په دې خلکو باندې خرچې کولې، زه ډېر قوي وم. اے د الله پیغمبره ما د دې بچو دپاره ګټه کوله، ما ولار څه کول. و چې زه څه شی شوم کمزوری شوم بوډا شوم، نو دا بچی چې دی نو دی بخل کوي په ما باندې
مال نه راکوي، ما مجبورې دې خبرې ته چې زه د چا نه سوال وکړم. فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام وژړلې. بے نبی علیہ السلام وی ما من حجر ولا مدر يسمع بهذا الا بکا. چره یو کانه یو خړل یو کندا مگر چې واوري आवाज دې سړی مگر څه بکې جاړي به پدې باندې. نو معلومیږي دا چې د مور او پلار دومره قدر دی که څوک مور او پلار خپکې نو پدې باندې کاني بوټي جاړي. وې شولې پدې باندې ملائک جاړي، پدې باندې چې دې نو انسانان جاړي. انسانان خوشته نه جاړي، اوسن انسانان نه جاړي، هغه غټ لیوان دي. شیخ دوست محمد رحمه الله به ویل دا لیوو دي لیوو ویلیو چې دې کنه و دې سر پډانګي باندې علاج کیږي. اوسن انسانان نه جاړي. دریاب کې وچ دې نو څو جاړي میان، او غرونو کې باز ناور و جاړي، په بوټو کې به مرغې و جاړي. او چې څوک مور او پلار څه کوي خپه کوي، خو چې جاړي خیره به متکي کنه. نو حدیث نه معلومیږي چې څوک مور او پلار خپه کوي د تا بوټي کانی هر شي څه کوي خیره کوي. بے ویلا نبی علیہ السلام او ته ویلا انت ومالک لابیک. امام دا روایت ذکر کړی دی. او سړی راغی نبی علیہ السلام ته زما د امور ډیره بد اخلاق ده. نبی علیہ السلام ته وی یار خبر واورا ودا بد اخلاق نه وا چې کله ته په نه همیشه په خېټه باندې ګرځولې. به وتا نبی علیہ السلام وی دا بد اخلاق نه وا کله چې تعالی دو کاله صدر کو ته در کو سینې در کولا. ودا بد اخلاق نه وا چې کله استاد پاره شوګری تیرولې. دا بد اخلاق نه وا چې کله استاد پاره لګاو تند تیرولا. وی شو کنه بیا وته وی ما د دې لپاره چې څه کړی دی بدلا کړی ورکړی دا. بیا وته هغه وی کته دا زنانه د شام نه والی یا د مکې نه والی یا د مدینې نه والی او ټول عمر چې په سر باندې څه کې وګرځي. او عمر رضی الله عنه یو سړی ته ویلی چې دا مور ستا چې دا د شام نه دی راوستې دا په شا باندې دلته بیت الله کې به څه موکو حج موکو چې دا واپس چې شام ته پدی وګ باندې بوزي. هغه حق نشي ادا کولای چې په کوم شپه باندې تزيګولې. او پلار دومره حق دی. امام سراج المنیر دا روایت